أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا في أنفسكم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان شهر الله المحرم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين. په اسلامی میاشتو کې د اسلام اولنۍ میاش محرم الحرام آغاز شوه دی چې د دې محرم الحرام د پارا په قران او سنت کې ډېر لوی اهمیت او فضیلت حاصل. قرآن عظیم شان کے اللہ فرمائی ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا بے شکا شمیر دمیاشتو دا اللہ پنیز باندی 12 میاشتی دی او دا 12 میاشتی فی کتاب اللہ دا اللہ پا کتاب کی لکل شوی دی یوم خلق السماوات والارض دا آغی ورزنا چی پا کم باندی اللہ اسمانون و زمک پیدا کرد بیا پا دی 12 میاشتو کے منها 4 حرم سلور میاشتی دا د حرمت میاشتی دی دا د عزت میاشتی دی دا آغی سلور میاشتو ببارکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کړی دی او هغه فرمایلی دی چې په کال کې 12 میاشتې دي سلور میاشتې چې درې هغه مسلسل دي ذوالقعده ذوالحجه محرم او یو میاشت هغه ده چې هغه رجب میاشت ده او دا جدا ده د دریو میاشتونه دی سلور میاشتو ته د عزت او د حرمت میاشت ویل شوی دی او الله رب العزت خپل بندگانو ته دا پیغام را لګلې دی چې فلا تظلموا فيهن انفسکم تاسو په دې سلور میاشتو کې خصوصا په خپل ځان باندې زیاتې مکوئ ګناه په دې کې مکوئ هغه د عزت او د حرمت په میاشتو کې یو میاشت هغه د محرم میاشت ده
محرم میاشت دا کال اسلامی کال اولنی میاشت دا دینا دا اسلامی کال آغاز دی میاشت تا د سلور وجون ډیر لی فضیلت او اهمیت میلاو ده پسلور وجو باندې دیر محرم تا فضیلت او اهمیت هغه میلاو ده اولنی وجه د دې میاشتې د فضیلت او د حرمت دادا چې په احادیث مبارکو کې نبی صلی الله علیه وسلم د دې میاشتې او د هغې د اعمالو طرف ته ډېر لوی ترغیب او د امت توجه راګرځولې ده په هغه احادیثو مبارکو کې یو حدیث دا دی چې د علی رضی الله تعالی عنه نه یو سړي تپوس چې د رمضان المبارک د روزو نه بعد د ټولو نه عظیمې روزې د ثواب په لحاظ سره کمې دي نو هغه سړي ته علی رضی الله تعالی عنه وفرمایل چې دا سوال ما یو ځلې د نبی صلی الله علیه وسلم نه کړی چې دا الله رسول د رمضان المبارک د روزو نه بعد د ټولو نه ثوابي او اهم او فضیلت والا روزې کمې دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل او جواب راکو ورأيت ویلو ان كنت صائما مع بعد شهر رمضان فصم المحرم که شرط تل رمضان المبارک د میاشتې د روزو نه بعد روزې نیول غواړي او ته وایې چې زه روزې ونیسم نو بیا د محرم د میاشتې روزې نیسه بیا د محرم روزه ونیسه ځکه چې فإنه شهر الله دا د الله میاشت ده دې ته شهر الله ویلی شوی دی او دا د الله میاشت ده نو یو فضیلت دا حاصل شو چې د دې روزې د رمضان المبارک د روزو نه بعد لی فضیلت والدی دویم حدیث حضرت ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کړی دی هغه فرمایي چې افضل الصيام بعد صيام رمضان د ټولنا افضل ترین روزي رستو د رمضان المبارک د میاشتې د روزونه اغا روزی شهر الله المحرم اغا دا اللہ دا میاشت روزینی ولدی چی آغیتا محرم ویلکی او عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائل دی چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل من سام یوما من المحرم چاچی د رمضان المبارک چاچی د محرم الحرام یو روزه د یوی ورځې روزه ونیوله د محرم په میاشت کې د یوی ورځې روزه ونیوله فله بكل يوم 30 یوما نو دته په دې یو روزه باندې دته په دې یو روزه نیولو باندې ډېر روزو اجر او ثواب الله ورکړي نو یو روزه دا ډېر روزو په مقدار باندې دا هغه احادیث مبارک دي چې د دې کې د دې میاشتې د روزو
د اعمال بیان دی او ترغیب امت ته ورکړي دی نو دی میاشتې ته فضیلت په دی وجه باندې حاصل دی چې په احادیث مبارکو کې دی ته ډیر ترغیب ورکړی شوی دویمه وجه د دی میاشتې د فضیلت دا ده چې دی میاشت شهر الله ویل شوی دی دا د الله میاشت ده نو دا الله د میاشتې نه مراد دا دی چې دا د الله د خاص رحمتونو الله رب العزت د خاص مهرباني میاشت ده خپل ځان تیرې دی میاشت نسبت کړي او په کال په دې 12 میاشتو کې د محرم نه علاوه دی میاشتې کې یوې میاشتې تم شهر الله نه دی ویلې شوی شهر الله چې کما دی محرم ته ویلې شوی دی نو د دویم فضیلت دریم فضیلت د دې دا دی چې د دې میاشتې په ذریعہ باندې الله د خپل